ځای په نام باندې پولیس سټیشن بخمل احمدزی و. د بخمل احمدزی خپله تاڼه وه په بنو ضلع چې په ټولو تاڼو چې مین تاڼه چې وه دا د بخمل احمدزی وه. وروسته بیا هغه لاړله تجوړي ته. نو انګریز دا ورنه واخله چې پاکستان جوړ څه د بخمل احمدزی چې ده د یو تاریخي اهمیت ته او دا داسې قوم د بخمل احمدزی پښتون قومونه ټول بهادر دي، تکړه دي، ننګیالي دي، خپل یو تاریخ لري. بیا مروت قوم خپل یو تاریخ لري. بیا په مروت قوم چې کا تجوړي ده، کا دمزی ده، کا خیروخیل ده، چې څوره قومونه دي دا ټول تکړه قومونه دي. خو د بخمل احمدزی یو تاریخ ته چې اول دا دهشتګرد رالل نو دو پیله اټیک په بخمل احمدزی باندې کړی او تاسو ته به تاریخ یادي، دا ټولو خلکو ته به دا پته وي. ازبک راغلي وو، غټ غټ کمانډران راغلي وو. دا تیمور منظور مشر ادریس خان اغوا کو، چیګې کو، ډېر لوی په پلان او په منصوبې چیک کړی و. خو دا ټول پولیس فورس ته پته ده چې بیا د بخمل احمدزی قوم او د دغه منظور قوم بیا هغه سره څه وکړل چې نن یې موږ هغه شامله چیګه ولاړه ده. دغه بعد د دې دهشتګردو بیا ډېر په بخمل احمدزی قوم باندې اټیک کړی ده و موږ نه چېرته برای نه ده وړی. تر نن ورځې پورې بخمل احمدزی قوم دا ریکارډ ده دا تاریخ ته چې غلط سړی دلته موږ خاورې ته راغلی دا روغ نه ده تللی. موږ به خپله من چې پارټۍ او سیاست پی و تر برګېنت خبره مو به وي خو چې څه مال موږ باره یو غلط سړي سره، یو دهشتګرد سره، یو غله ډاکو سره خبره راشي بیا بخمل احمدزی یو قوت یا یو آواز وي. نو موږ دا پولیس امن کمیټۍ د حیدر خان، د بشیر خان، د نعمان خان، نوره چې څوره کمیټۍ مشران دي، صدر صاحب خو راغلی نه ده. موږ ټول بخمل احمدزی قوم له طرفه دو شکریه ادا کوو. دو چې کوم کار وکړو دا کار موږ ته پکار و، خو چونکې دو قوم ده، دو نن چې دلته ناسته دا به حیثیت پولیس نه ده ناست، دا به حیثیت قوم ناسته، پښتون قوم، مروت قوم. نو په دې باندې موږ دو ته سلام کوو چې دا کار یې موږ او تاسو وکړو. موږ ټول بخمل احمدزی قوم له طرفه پولیس امن کمیټۍ ته، ټول لکي مروت پولیس ته، ټول خیبر پښتونخوا پولیس ته دا په ډاګه باندې برسرعام پیغام ورکوو چې ته کومه فیصله کوې، ته کوم قدم اخلې، شاته به نه یې تر پسې مخته به ته ولاړ. دې بخمل احمدزی چوکۍ 3 اټیک شوي دي او 3 سره واري قوم له پولیس نه مخکې ورغلی ده او شکست یې ورکړی ده. او خدای دې نه وکړي چې په ټول ضلع کې مروت پولیس چېرته په کومې تاڼې او په چوکۍ باندې اټیک کېږي مروت قوم یو ور وروځي بیا بخمل احمدزی قوم سړی ټولو نه مخکې هلته ولاړي. دهشتګرد न قومی، न قبیله‌ای، न کلائی، न مذہبی. दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता,
दहशतगर्द का कोई कबीला नहीं होता, दहशतगर्द का कोई गांव नहीं होता, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है। چې ما مور پلار نه پیدا یا ما وروري چې دای دهشتګردي او دای په بخمله مزی کوم خاورې باندې قدم ږدوي، بیا به انشاءالله چې اول مخته زه ورته ولاړ یم. موږ د خپل کلي چې کوم پولیس کمیټۍ ده یې دغه شکریه ادا کوو چې څومره دلته کمیټۍ دي دا ټولو چې کومه موږ مین کمیټۍ ده موږ یو ور بیا شکریه ادا کوو. زه د قوم له طرفه جلا خبره درته کوم، د بخمله مزی قوم له طرفه چې کلک په تر سره ولاړي لکه سټیل میخ، او بیا تحریک له طرفه درته کوم د ټول پښتون قام تحریک له طرفه چې حیدر خان بشیر خان چیلنج ورکو دهشتګرد ته که هغه ما کلیوال وي که ما تربوري که ما ورور له وراره چې قسم په خدای چې په دې خاورې به دې نه پرېږده چې چېرته دې منداو سپي غوندې به دې مړاو. بار بار مې درته ویلي دي چې غلا کوې غلې ګیدړې په میدان چېرته نه یې چاته ورغلی نه په میدان چېرته چاته ورتلی شي. ټول عمر دې غلا کړې ده، ټول عمر دې ګیدړ کار کړی ده. چیلنج درکوو له دغه بخمله مزی کوم میدان نه چې که چېرته میدان سره ټپې بیا سره وټپه ځای ته شوه ټیم ورته شوه. موږ اخري چې تاسو ته یو ور بیا دا وایو چې د بخمله مزی قوم یو ماشوم یو نوجوان یو سپین ږیری دا چې کوم دهشتګردي که بخمله مزی کلی ما اول درته ویله چې دهشتګرد کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشتگرد کا کوئی تربور اور گاؤں نہیں ہوتا، دہشتگرد صرف دہشتگرد ہوتا ہے. اور دہشتگرد کی سزا کیا ہے؟ کتے کی موت. سپی گڼو سپی غوندې بیا مړوو.